بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو السلام علیکم. زم تاسو قربا فواد رودواری د نوې پروګرام سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمندو څنګه تاسو ته پته د مونږ تاسو ته مختلف پروګرامز خو د بازیرا نیوز په سکرین باندې نن زما سره زمونږ چې کم معزز زنګ ملمنه جناب یاسین رمیز زرګر چې پریزیډنټ اف پاکستان مسلم لیگ نون سوشل میډیا بډخیلا سټي ډیسټریکټ ملکند صدر هم دی. دلته د غوي سره نن ناس یم د غوي په ژوند با د غوي سره لګي خبرې کو چې سیاسي میدان ته د څنګه راغی او په کومه طریقه باندې د شوق پیدا شو. نو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر مننه فواد صاحب او د ټول نمخ د بازیرا نیوز زو ډیر زیات شکریا ادا کوم. دا هیڅ پدې کې هیڅ فټ پناه نشته چې بازیرا نیوز د عوامو د خدمت د فار راوتی دي شپه ورځ یو کړی دا او کم مسایل چې په دې علاقه باندې دي نو بازیرا نیوز دا مخې ته راوړي دي. ډیره مهرباني جی. د ټولو نه مخکې خو مونږ ته تاسو دا ووایي ځکه چې تاسو تعارف خو ما سي مختصر وکړو خو دا ویورز چې کم دي په دې ټایم کې تا ویني نو تاسو که خپل تعارف مونږ ته وکړئ نو ډیره بخی جی. جی زما نوم یاسین رمیز دی. د والد صاحب نوم حضرت یوسف دی. د بډخیل اوسیدونکی یم او د یو کاروباري خاندان سره تعلق ساتم. ویز زمونږ خانداني زرګران یو او دغه فایده شوم د بډخیلې د تعلیم ټول بډخیله کې مونږ شوی دی. خجی دا راته ووایي چې تاسو خو د یو داسې خاندان سره تعلق ساتئ چې هغه تاسو چې زموږ بزنس شعبه ده. دا راته ووایي چې د سیاست سره تاسو څنګه شوق راغی؟ سیاست ته تاسو څنګه راغلی جی؟ دا خو ډېر ښایسته تپوس هم وکړو. مونږ خو چونکې د فلار نیکه د وختونه مطلب سیاست کې را روان و. زمونږ نیکه محترم بیا زمونږ والد صاحب او 2009 کې بیا هم زمونږ داسې شوق پیدا شو زما خپل ځاني باندې چې یاره زه هم سیاست ته راوځم. نو 2009 نه بیا ما په سوشل میډیا باندې سیاسي هڅې ځلې شروع کړې او 2010 کې بیا زه د یونین کونسل بډخیلي صدر جوړ کړی شوم او د هغې سره بیا منډې تړلې روانې وې. نو کار مې هم ښه په ایماندارۍ په محنت سره کوو. د میاں نواز شریف سره محبت هم و، د هغه نه متاثره هم وم. نو په 2016 کې باقاعده ماته د سوشل میډیا د بډخیل سټي صدارت میلاو شو. نو دا هم زما دپاره یو غټه خبره وه. نو بس بیا هغه سفر دی روان دی جاري دی. بس دا راته ووایي چې څنګه لکه ما ستاسو نه دا تپوس په دې باندې وکړو چې د میاں نواز شریف چې کوم دی پارټي تا خوښه کړه ته د چا نه داسې انسپایر شوی وې؟ څوک درې خوښ شوي وو چې ته مطلب دې پارټۍ ته رالې؟ ځکه چې نور هم ډېرې پارټۍ دي او په دې وخت کې که مونږ وګورو ډېرې زیاتې دي. نو تاسو هغوی ته ولې نه تلئ او تاسو ډایرکټ دلته د میاں نواز شریف چې کوم دی پارټي خپله کړه؟ دا ستاسو د مشرانو خوښه وه او که نه دلته په خپله خوښه راغلی؟ چونکې د مشرانو د وخت نه خو هم مونږ مسلم لیګو کې را روان وو. مونږ بیا دغه شانتې را روان وو باقاعده لکه د مشرانو خو هم تاسو ته ما لږ مخکې ووایي چې د هغه ټایم نه هم را روان خو کله چې په خپله باندې مونږ ججمنټ وکړو او هم کتله نو واحد مسلم لیګ نون او میاں نواز شریف لکه د هغوی نه متاثره هم ډېر زیات شو ځکه چې هغوی چې څومره کار په خپل وخت کې کړی دی دغې نه مخکې هغوی کوم حکومت کړی 22 میاشتې او 18 میاشتې. نو په دغې کې چې هغوی څومره کار کړی د پاکستان په تاریخ کې دومره کار نه و شوی. تاسو که هم ګورئ او تاسو ټوټلي وګورئ چې یاره پاکستان ازادېدو نه څومره ټایم شوی او د میاں نواز شریف دا 4 کاله تاسو راواخلئ. نو انشاءالله دا زه په دعوې سره ویم او په چیلنج سره ویم چې یاره هغه عمره کار نه دی شوی کم چې میاں نواز شریف په 4 کاله کې کړی و. نو هم دغه وجه وه. نور که مونږ وګورو میاں نواز شریف چې کوم واړه کارونه یا دغه خو ډېر لکه زیات دي خو غټ کارونه که مونږ وګورو نو پاکستان ایټمي دماکې شولې، موټروې شوه، ایټم بم په دنیا کې چند ملکونو سره دی. الحمدلله میاں نواز شریف پاکستان هم په هغې کې شمار کړی دی. موټرویز که مونږ وګورو دا په یو څو ملکونو کې ده، په چند ملکونو کې ده. پاکستان هم د هغې نه مالامال دی او فاصلې د کمېدو کې چې کوم دی نو په دې کې غټ لاس د میاں نواز شریف و. که مونږ وګورو میټرو نو دا هم ډېر په کمتر ملکونو کې ده. پاکستان هم په هغې کې شامل دی. داسې که اورنج ټرین داسې بلا زه به کمه یادوم که نه خو لکه میاں نواز شریف نه زه په خپل ځاني هم ډېر متاثر وم او هغوی چې کوم کارونه کړي دي نو هغه په خپله باندې حل وایي. هر یو چې یو انسان فویږي او فوی لري
نو ان شاء الله دا زما دعوه ده چې هغه به د مسلم لیگ نون نه بغیر بل طرف د نشي تللی. خدار ته وای یاسین صاحب کوم نن سبا وګورو موجوده حکومت چې کوم حالات روان دي کومه مهنګای وګورو زیاتره خلک دا یو خبره کوي دا چې غوي چې را مهنګای ده نو په دې باندې ستا ذهن سوی آیا ته دسی مهنګای کا مونږ وګورو نو مهنګای خو ډیره زیاته ده. مهنګای د نن نه تقریبا 11-12 سال مخکې چې کوم حد ته رسېدلی و د هغې نه سیوا شو د هغې نه عبور هغې واغستو نو دا خو د موجوده حکومت نه اهلی دي که نه لکه اوس هغوی که ډېر سوی دا داسې چلو دا هغسې چلو خو که وګورو مونږ وګورو نو ډالر د کم ځایږي نه کم حد ته ورسېدو. نن سبا چې زموږ په ملک باندې کم آفتونه را روان دي او راغلي دي دا ټول د دې ډالر په وجه باندې دي. نو موجوده حکومت د ډالر په کنټرول کې مکمل ناکامه شو او غریب لګیا دی ختمیږي په مکمل توګه غریب روان دی. سرمایدار ورځ ورځ خکېږي او غریب ورځ ورځ خرابېږي. دا ټول د دې مهنګایۍ د وجې نه او زموږ د حکمرانانو د دې نااهلۍ د وجې نه. یاسین صاحب دا راته ووایه ځکه چې ستاسو چې څومره مطلب د پارټۍ ملګري دي ستاسو چې څومره مشران دي په دې ټیم کې هغوی تاسو د بازیرا نیوز په سکرین باندې ویني نو هغوی ته تاسو څه پیغام ورکوئ جی؟ هغوی ته خو دغه پیغام ورکو چې تاسو خپل ستړي پرېږدئ ما او د پاکستان مسلم لیگ نون کم ویژن چې و په هغې باندې تاسو خپل منډې تړې جاري ساتئ په هغې باندې کار کوئ. دا یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یوازې زموږ پارټي نه ده د مسلم لیګیانو پارټي نه ده دا د پاکستان حقیقي پارټي ده. پاکستان آزاد کړی هم مسلم لیګو دی او د دې خوږ صرف او صرف د مسلم لیگ نون سره دی نور څوک د دې خیال نشي ساتلی. نو زه خپل ټول ورکرز ته او کم چې زموږ لیډران دي هغوی ته هم په خصوصي توګه زما دا سوال دی چې یاره تاسو ودرېږئ او د دې فرعونیت د دې حکومت نه د دې نه تاسو مکمل د اختیارات چې کوم دی دا د دوی نه ختم کړئ چې د دوی نه دا ختم شي. آلریډي په پاکستان باندې دا عذاب راغلی دی عذاب به ورته مونږ ووایو نو د دې نه به چې کوم دی الله تعالی مونږ خلاص کړي. نو خصوصي په دې باندې د مسلم لیگ نون ورکرانو ته زه دا خواست کوم چې تاسو باقاعده د غر په شانتي ودرېږئ هم په دې باندې زمونږ په ودرېدو باندې به دا ملک چې کوم دی دا ښه کېږي او موږ به د دې عذاب نه خلاصېږو. ډېره مهرباني جي یاسین رمیز صاحب موږ له ټایم راکړی او ستاسو د ټایم راکولو یو جهان مننه. ګرانو قدرمندو څنګه چې تاسو واورئ دا یاسین صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې هغوی د خپل ژوند حوالې سره خپل ورکرز ته خپل یو پیغام ورکو. ګرانو قدرمندو زموږ په ویډیو باندې لایک او شیر مه هېروئ. انشاءالله د یو نوي پروګرام سره د یو نوي شخصیت سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. فواد رودباري ته اجازت ورکوئ په لوی الله م سپارم د الله په امان.